اول خو لکه تاسو دا لږ وضاحت وکړو د بیسټ لایف ویلفیر ارګنایزیشن اکثر خلکو دا هغه کوي چې تاسو یو آنر یو نو دغه شي لږ اول وضاحت وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله په لوکا کې ډېر داسې ارګنایزیشن تنظیمونه دي چې هغه په لوکا کې د یو سایډ کې د خلکو خدمت کوي، مدد کوي. په تو کې د بیسټ لایف ارګنایزیشن چې کوم دی دا یو ریهابیلیټیشن سنټر دی. دا د موږ یو ډېر خوږ ملګری دی کپټن صاحب دغه و دا چې کوم ملګري ورسره دي دغه جوړ کړی دی. موږ خو بس یو ملګري یو، سپورټرون یو، مریضان هم پکې کله دوخیر کو او ټیم په ټیم ترڅو خدا د دو خدمت دی چې لوکیلا ورکوي. نو دغه کپټن صاحب خاص کپټن نومادو ډېره شکریه ده کوم چې د مو په لوکا کې یو داسې ریهابیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی او خلکو له ته فایده راسي. دا نه علاوه نورم ډېر هسپتالونه دي په کور دا وایي چې تاسو کېدای شي تللی هم هغه وضاحت هم وکړي چې نور هسپتالونه چې کوم ریهابیلیټیشن سنټر دي هغو له تاسو بالکل نورو هم تللي یو. پاکې مو وکیشنل سنټر هم جوړ کړي دي. هلته چې کوم مریضان دي هغه هم ته استفاده کوي، ټریننګ زده کوي. پاکې دي خو دلته چونکې هغه کپټن سره مو ګپ شپ دی او دوست هم دی نو ټیم په ټیم ورسره ملاقات کېږي. نو دلته لږ زیات ترڅو هلته به دا وي چې موږ تللي یو خو هغه تصویر به مو نه وي کړی که نور هلته هم تللي یو. موږ تقریبا 3-4 ځایونو کې موږ دا ریهابیلیټیشن سنټرو کې موږ وکیشنل سنټر جوړ کړی دی. زه به دا ویم چې اول خو عام سړي له پکور دي دومره مهنګایي او په داسې حالاتو کې بیا هغه چې نن سبا ډېر مشکل سره خلکو له خرچه چلوي. پای کې نشه اخیستل، سیګرټ، چارس، پوډر، آیس دا خو یو اضافي بوج په بجټ هم جوړېږي او بدن خو هسې چول ختموي. او بیا د خو نادون لا هم پکور دي چې خپل ویډ کې مشرون کسي چې هغه د چا سره کینی څه شی کوي په څه ټایم کوم ځای کې وي. نو په دا کې زه ویم چې څومره دغه کس په خپله ذمہوار دی دومره هغه فیملی هم پکې ذمہوار دی. دلته خو موږ کسو روزانه نوې کهاني دي، سټوري دي. نن هم د کاس سره اوسه دی کې داخلوي نو ورونه چې کوم سره غلي دي هغه موږ پکې ذمہوار ګڼو چې تاسو سره څنګه د ځوان خروج شوی دی. نو په کور دی چې ټول فیملی د خپل د ځوانانو د سټوډنټونو خیال ساتي چې داسې نشوله ورسره نه سي.